كلمة من للتغيير في كل من المثالين أقول صاحب توحید قول کړی دا په دوړو مثالونو کې کوم مثالونو دوړو مثالونو کې من تبعیضیه شولا اول مثال کې امام سے ویلي و چې من موصوله ده عموم د پکې من بیانیه ده دغه وکنه او په دویم مثال کې امام سے ابراهیم الله من موصوله خسیوا او من تبعیضیه خسیوا دغه ها او صاحبینو په اول مثال کې من تبعیضیه خستی ہوا اصل دا چې مثالونو کې اول کې امام سے رحم الله د مذهب مطابق من بیانیه وا او په دویم کې من تبعیضیه وا په دې مسوره جوړ کړو کنه متن ولې وقیل چا قول کړه دا خبره کړی دا صحیح وی دی ویل دي کلمه من للتبعیض کلمات من تبعیض دی پر دا بعضیت بینولو د پاره بعض افراد بینولو د پاره دا چا کی فی کل من المثالین هر دوړ مثالونو کې کم من شاء من عبید العتق فهو حر او درنګي من شئتا من عبید عتقه فاتقه دوړ مثالونو کې من تبعیضیه شولا من تبعیضیه شولا دوړ مثالونو کې من تبعیضیه شولا نو بیا خو امام سے بیا خو دی متن مسئلہ چې مو کړی وا چې سړی وای من شاء من عبیدی العتق فهو حرون نو د مثال کې اول مثال کې چې من تبعیضیه واخلي بیا خو کل غلامان نه آزادیږي فشاءوا عتقوا ټول آزاد شولو نو متن دا مسئله غلطیږي هغه ده کنه مو خو ویل چې من بیانیه ده نو من بیانیه چې واخلو کل غلامان بو آزاد شي چا چې دا غوښتل چې زه دې آزاد شم اب آزاد شي د آقا د قول مطابق دغه دا نو من تبعیضیه په صورت کې به ازادي کې دا مطلب مسله غلطیږي نو موږ جوړ وای نه کدا قول واغلي من تبعیضیه واغلي بیا عبارت کې بیا عبارت مسله به اقصی مخکې موږ څنګه کړی و څنګه موږ کړی و مخکې مدار ویلو من شاء من عبید العتق فهو حرون دې مثال کې من تبعیضیه واغلي کل آزاد شي من شئت من عبید عتق فاتقه ودې کې من تبعیضیه واغلي مخکې مسله دا و چې یو بدل وباسي یو بنازه نه نو رول آزادوي او مسله تقسی مسله بوم تقسی ودې له وجه کولو مسله اقصر مخکې څنګه و اگر چې من تبعیضیه دا وجه ولا بدل شو شابه لكن في المثال الأول لكن في المثال الأول ومثال أول كي كم مثاله شابه هو يبرد من شاء من عبيد العتق فهو حر متى المسألة هذا كل من العبد الشاء باز مع قطع النظر عن غيره قطع النظر عن غيره هر یو شای غلام دا ویل چې چا ما غلامان کې او وختلا نو هر سړی وختلا کنه نو هر یو سړی شای شولو څه شولو هر یو سړی شای شولو نو چې هر یو سړی شای شولو نو دې کې بعض معنا څنګه شي دا ویل کنه منشا من عبیدی کې من تبعیضیه ده بنا پر یو قول چې کوم قول راغلی او ټول ازادي ولی ازادي ټول غلامانو ازادي وغوښتله په من تبعیضیه باندې عمل وشلو په من موصوله عمل وشلو څنګه وشلو ټول غلامان آزاد شلو بعضیت معنا پکې داسې شوله چې هر یو غلام لس غلامان ني زه دنه باز یم دا دې هغه نه باز ده نو دې په اعتبار سره ټول د یو بل نه باز شولو نو بعضیت باندې ثابت شولو او درنګي بل عموم باندې ثابت شولو خو به گئی وې صاحب تاسو دغه خبره کړې ده شاباش ماته کوم مسله کړی دا چې من تبعیضیه نه د مینه بیانیه رشابت لكن في المثال الاول كل من العبد الشاي هر یو غلام چغا شاهدا بعضن دا باز دا کنه دا بعضن دا بازا مع قطع النظر عن غيره سره د قطع نظر نه بل غلام نه چې بل غلام نه قطع نظر وکي ته ویل کدا غلام آزاد او دا غلام آزاد زکه چې دا دی هغه نه باز ده ٹھیک شو هغه ته نسبت وکي هغه له آزاد نه دي د آزاد شول خو
وبه کنه پوهه گئی جی او درنګ دا بلنا باز شلو وبه گئی غدی یو خبره کړې ده چې ټیک شو ټول ومانو نو اخیری غلام څنګه جاری دی اخیری کې بازه څنګه جوړوي دا هول چې یو دی بل دا آزاد دا آزاد شوی دا خو دې تک نظر کوم دینه چې هر کا داوا د ځان له یو کس دا ځان لا مسجد پکې نه رالو رالو پکې بازیت کرنا چې دا یو دا باز دا کل دی وبهګه هر یو نسبت اخیری غلام وای اخیری غلام باز دا په اعتبار دا هغه غلامانو سره په اعتبار دا هغه غلامانو سره او غلامانو سره چې هغه آزاد نه دي چې هغه اته وخت نه ده اته وخت نه ده شابه سلام نو بعضون ما قد نظر عن غیره چې نور غلامانو قطع نظر وکړه دا باز شولو یو شولو فرد واحد شولو فیات یقول کل آزاد شولو نو کلهم آزاد شولو عموم پکې رالو او بازیت معنا پکې ثابت شولو شابه وفي المثال الثاني دا هو چې د مثال کې هغه کنه دا څه شو دا من بیانیه ده من غلط شمړه من تبعیضیه ده دا کول واغسلم او دلته خو شاهي مخاطب یو کس ده شاهي مخاطب یو کس ده نو دې کې څنګه یو کو دې کې مسله اب تاسو یې مخکې مسلم کړی و چې منشئ من عبیدی العتق فاتقه دې مثال کې بقول ازادي یو بدی کېږي بګي یو بدی پګي پاتې کېږي هغه معنا ده لکه مسله ده بیانې په مثال ثاني په مثال ثاني کې الشائی واحد چاہت کون کې خو یو کس مخاطب ده اے مخاطبه منشئ ته چې ته چا دا غواړي يتعلق مشيئته مشيئة مخاطب سبشي يتعلق مشيئته مشيئة مخاطب تعلق نسی بالکل دفعتا ټول سره په یو ور سره یو ور څه وایي دا وایي چې ما کل غلامان آزاد کړو ما کل غلامانو آزاد کړو په دې عمل نه کیږي کله به کیږي چې وایي ما کل غلامان آزاد کړو علاوه د عثمان نه یو ټکی په دروباسي یو کس دروباسي کومه تغیزیم علی عمل کی وجه ته وایي چې باز خبره وکړي باز خبره ځکه شو کولای چې دلته مخاطب خو یو ده شاهین ده او کته وایي چې دا مو وختلو بس پر نه شو وختلې نو دا خو ډایرکټ ټول غواړي دا وایي چې ټول ازادي غواړم او کله بل مرز دوی دا مو آزاد کو دا مو آزاد کو دا مو آزاد کو عثمان پاره شو دا عمل کی نه بغیر باندې کنه مې تغیزیم عمل کو نو دا ورسله باز پاره شو پر عمل نه کی دا غلام پاتې شي او یو اپشن مو سره دغه ده چې وای ټول مو آزاد کړو ټول مو آزاد کړو او ټول آزادۍ په صورت کې عمل کو نه کیږي من تبعیضیه باندې عمل نه کیږي نو ته وای ټول مو آزاد کو علاوه د عثمان نو دې کې آبازیت معنا نه ثابتېږي خو به گئی اول کوم ټول ازادي دي دې کې ټول نه ازادي دي خو به گئی دا د عامه تر مسالې مطابق روان نه وجه بدل شولې شابه وایا بالمثال الثاني الشائی واحد يتعلق مشيئة الشائی یا مشيئة المخاطب بالکل دفعاتن پټول سره یو ور سره فلا يستقيم معنا برجوري الا بتخصيص البعض او استر د باس سره یو فرق تلو بسي ته هغه آزاد نه ده دا دې هغه صاحب توضیح کولو کنه چې هغه ویل چې ټول په دوه صورتونو کې من تغیزیه ده نو ته مرضی ده مؤمن بیانیه خسي او مثلا مدقه سی وا او دیم کې من تبعیضیه خسي وا او کله هغه چیر کوي نو من تبعیضیه دی وی بیا مخبر مسله پوره کولای شو دا لکه څنګه مدنه پورا کړه چې ول کې من تبعیضیه موږ ثابت ولې شو چې هر یو دی بلنا بعض او شابه وای ولكن يرد عليه انه انشاء الكل على الترتيب ولكن يرد عليه انه انشاء الكل على الترتيب فحينئذ يصدق على كل واحد انه شاء يتقه حال كونه بازق من العبد دا مولا جوان رحمه الله یو اعتراض نقل کړي مولا جوان رحمه الله د صاحب توضیح په قول باندې چې صاحب توضیح د قول مطابق من تبع زیاده او په دویم مثال کې مسله هغه دا بیان کړه دویم مثال کې وو یو فرد تر بار کوي ټول بنا ازادي شل غلامان دي 19 آزادي یو بدی کیږي یو وو پاتې کیږي وجه دغه دا چې د کې تبعیض جوړیږي نه وجه دا چې د کې تبعیض جوړیږي نه تبعیض جوړیږي نه نو دا یو معترض رسی صاحب توضیح په دې قول باندې چې من تبعیض پکې نه جوړیږي دا خبره ده غلطه ده په دې اعتراض کوي اعتراض څنګه کوي اعتراض داسې کوي چې تا د من تبعیض په صورت کې دویم مثال کې ته وایي باز نه جوړیږي دا خبره ده غلطه ده بلکې دویم صورت کې باز جوړیږي څنګه جوړیږي شل غلامان دي
ما دا آزاد کلو مخاطب وی دا مو آزاد کلو دا مو آزاد کلو نو دا دیتا نا باز دا مو آزاد کلو 19 ولو 20 مو آزاد کلو 20 وا دے 19 وا بوئی اعتبار سره باز دا وجګه په ترتیب ازنوي دا په دې طریقې سره یو بل باز دا په دې کې کیږي چې بازیت په دې کې سړي دل شي نو بیا په کار دا چې تا کول کړي وي چې دویم مثال کې کل غلامان آزاد دي کل غلامان نو چې اعتراض کړی دا نو ابو جوال اعتراض نه کړی دا جواب نه دا کړی جواب قمر الاقمار کړی دا وایي هغه دا جواب دا کړی دا چې تاسو کې خبرې کوي دا خو یو امر باطنی ده ظاهر کې خو مونږ ګورو چې شاهي یو وي او خلک ډېر ازراول غواړي نو د ټولو سره به مشیت متعلق کېږي دفعتن واحدتن ظاهر دغه ده هر چې باطن ته ګوري ته وایي ما مراد دغه ده چې دا د دینه باز ده د دینه باز ده امر باطنی حکم نشو لګولې دا اعتراض دا وکړو جواب نه وکړو قبر الاخبار جواب کړی حشیه او څو بشابه ولکن يرد علی اعتراض شوی دا علیه په قول دا صاحب توضیح باندې چې من تبیزیا وغیره پس مثال ثانی کې اسنګه دا انه شان خبر دا ان شاء الكل كمخاطب او وختلو كل را كل ازدي او وختلا على ترتیب سره فحين اذن ودا وقت سګل کارو کې يصدق على كل واحد هر یو کس هر غلام باندې مصادقي دا خبره انه شاعد قوم چې مخاطب دي ولې ته وخت او حال كوني بازا من العبد حال كوني بازا نه په حال کون دا ازادي دا غلام کې چې دا بازا من العبد اي من العبد الاخر دي بل غلامنا من العبد اي من العبد الاخر بل غلامنا فتامل فيه سرا مولا جوانا هغه سوچ د اشاره کړی چې لکه سوچ وکړه جواب نه معلوم جواب دغه دا چې د امر باطنی دا مونږ په ظاهر باندې وو عمل کوشا بس وایي وإن قال لأمته كان ما في بطنه غلاما فأنت حرة دا دیتا ولې تاسو ولې من او ما کی خبره کوله کنه چې من کې عموم اصل دا خصوص بکې احتمال شته دا او ما استعمالي کې بس غیر ځویل قول کې او من استعمالي کې بچا کې ما او من غواړو کنه عموم بکې اصل دا خصوص بکې قرینی مطابق راځي کنه او خصوص العموم دواړه مجاز نه دي دواړه حقیقت دي دا مسله وا او فاین قالا سره من کې عموم بیان کړو دا وګنا فاین قالا من شاء من عبیدی کې من عمومي بیان کو مسئله فقهیه کې ما بیان کړی دا اوس ماته مختلاږي ما موصولی کې د هغه عموم بیانوي او فقهي مسئله کې شابه ما تفسیریا دا ان قال لأحمدی یصرخ بل آمیت ویلو خپل وینځ ته ویلو آقا څه ویلو ان کان انه شان خبر دادا دا ان مخفف من المستقل دا انه شان خبر دادا کان ما فی بدن کا غلاما نا دا ان شدیه وغلی ان کان ما فی بدن کا غلاما کجر هر غشه ان کان ما کچری ما هغشه فی بدن کا چتا بوګیډه کې دا غلامن تا رحم کې دا غلامن غلاموي هماله تا بوګیډه کې پتا حق په رحم کې غلاموي فانت حرۃ تو آزاد وي او ما کیسه ویل چې ما چاله برازي شاباس غیر ذوی الخلق نه ما کې عموم دا ما اصلي معنا عموم دا دغه به عمومي څه معنا شولا معنا دا چې هغه ټول سوچ تا بوګیډه کې دي کاغه مشهور ټول سوچ تا بوګیډه کې ښکاری چې څو یو جنین دا اکل جنین کل د محمد جو شوه دا کدا ټول غلام وی کل باندې حرته د آزاد وي فولدت غلاما وجاریه دی وینځي اوسې غولو غلام اور جاریه دوا تو امین جوړوا لم تاتق شاباس آزاد نه وجه آقا خدا ویل ما کې عموم اصلي معنا کل چې تا بوګیډه کې سدي کدا غلامو خدا چې د بوګیډه کې کل سدي هغه غلام نو اوس دا خدای پیدا شولو د ګیډه کې کل غلامو نه د ګیډه کې باز غلامو او کلو باز غلام او باز پکې جاریه وا باز پکې جاریه وا چې دې اوس غلامو زی غولو د آقا د قول مطابق تیګ نشو هغه مطابق سره بہت ځوی پکې چې کل پکې سوي غلام شابه سویا تفریح څه من تفریح ده لکونه کلمات ما عامتون
شما عامه ده هغه بل تفرید هغه باندې مثال شابه لأن المعنى حينئذ ځکه معنا په دغه وخت کې چې کله دغه عبارت وویلو چې ما عموم د پاره ده معنا د عبارت دا شي ان كان جميع ما في بطنك غلاما کچیر ټول هغه څه چې دا بګیډي کې دي غلاما غلامي فانت حرت د آزاد وي ولم يكن كذلك خبره خدا کا سينوا وا ورنه وذاك جاريه مثلا هو ولم يكن كذلك بل كان بعض ما في بطنها غلاما بلکې هغه څه چې بګیډي کې وو هغه ولې یو احساس وا غلام وا وبعضه جاريه او بعض پکې سوا جاريه وا نو هغه مطابق ټیک شولو ودې مطابق شرط مطابق نشو ټیک فلم يوجد شرط موجود نشو شرط موجود نشو شرط موجود نشو مشروط راسي نفس الامر ده شرط لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب اقتراء لا يقال سب اعتراض ما کوي فحينئذ بدغه وخت کې چې کله ما کې عمومي ينبغي أن يجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا بقول تعالى إلى آخره یو اعتراض معترض اعتراض کولو نو مولا جمعه رحمه الله لا يقال څه جواب کوي معترض جو اعتراض کوي چې نه چې تا ویلو چې ما عموم د پر راځي ما کې عموم وي او تا ویلو په جاری په صورت کې وینځي په صورت کې چې دی غلام کوزي کولو ما په عموم عمل نه کیږي بیا خو بکار ده چې ما کې عموم ده بیا بکار ده قران کریم آیات کې شما استعمال شوی ده فقرا څنګه ده فقرا ما تيسر تاسو تلاوت کوي ما به هغه آیات الموله تيسر من القران چې کوم آسان القران نه بیا خو بکار ده چې قران کې څومره آسان ځای نه ټول تلاوت کوي هغه د مونږ کې ما د عموم نه خدای شولا چې قران کې څومره آسان ځای نه او ټول تلاوت کوي هغه د مونږ کېږي وبېږي به عمل کې قران کریم چې فقره او ماته سمه القران مونږ ټیک شي نو جواب کوو جواب څه ده جواب د مخ خپل باندې کړی دی لأن لا يقال سو اعتراض شولو اول دا د اعتراض اعداد ورکړی چې اعتراض خوندور نه ده او لأن نقول ته جواب ده چې د منځو بنا منځ بنیاد د اسانتیا باندې ده چا باندې ده منځ کې تلاوت کولو د دې بنیاد د اسانتیا باندې ده او کته په ټول لازم وي دا وځ شي بیا به تاثیر نه تاثیر شي تاثیر نه وو تاثیر شي کار ودا سی وا او البته مسله بدله ده چې مونږ په باب کې مونږ اسانه پیدا کوو اسانه به الوی چې بس یو زیاته واخلي او به دی دا جواب شو ما شابه لا يقال اعتراض ونکړي شي فحينئذ ودا وخت کې چې کله ما هم د پاره دا ينبغي مناسبه ده مونږ لپاره ان يجب یا مناسبه ده ان يجب قراءه جميع ما چې واجب دي شي مونږ باندې قرات د ټول هغه ځایان ولې تیسر من القران چې آسان دي قران نه ولا وجه عملا بقول تعالى يوجد عمل قولنا بقول والد تعالى باندې فقرأوا ما تيسر من القران لأن نقول من جوابكم بناء الامر بناء د تلاوت د منذ یا بناء د منذ على التيسير د اسانته باندې دا اساني پیدا کول باندې دا ينافي ذلك دا دی منافی د چا سره منافی دا ټولو آیاتونو تلاوت سره ينافي بنا د امر چې تاثیر ده او د تاثیر ينافي ذالک دا منافی د کل آیاتونو اثر آیاتونو تلاوت سره شابه وما يجيء بمعنى من مجازا اول حقيقي معنی بیان کړي څه بیان کړو چې من ذویل القول د فارسی او عموم د پکې ما غیر ذویل القول د فارسی اورو صدا پکې عموم د پکې خصوص معنی پکې احتمال شته دا قرینه سره داخلو حقيقي معنی دي مجازي نه دي دا هو اصلي شولو اوس مخ درازي وای ما چې غیر ذویل القول د پردا کله نه کله د استعمال کو ذویل القول کې جایز ده خو مجاز ده درګه بل وای چې معنا دا حقيقي معنی خو ذویل القول کې ده او خدا استعمالي تو غیر ذویل القول کې ما په معنی باندې سو مجاز شابه اشتانه بیان وما يجيء بمعنى من مجازا متن ده وما ما موصوله مبهمه چې عموم ده پکې یجيء بمعنى من دا استعمالي کې په معنی د من سره ذویل القول کې مجازن استعمال به څنګه وي مجازن کوئی شابه مثال راکا قوله تعالی مثل قوله تعالی بشان قول بری تعالی څنګه دا والسماء وما بنيناها قسم دې په اسمان باندې وما وهغه ذات مو دې قسمی بناها چې اسمان جوړ کړی دا نو غیر ذویل القول نه ذویل القول نه دا ولم يتعرض لمثل ذلك ما دې تعرض نه وکړو يتعرض زمين ذلك مدين دا ولم يتعرض مدين پیش قدمی نه وکړه لمثل ذلك في من
بمثل ذالک او مثل دا مثال دې مثال په مثال باندې چې مثال بل نه وړي کنه چا نه پاره فی من په من کې دا کار نه ولې نه وکړو شاباش او ځکه نه وکړو علامه دې بنا کولو د وجنا مصنف ما هغه عبارت باندې نه ولچما ولم يتعرض مصنف په پیش قدمی نه وکړه بیان نه وکړو په مثل ذالک د ما پوشان د پاره چا کې فی من په من کې دا کار ولې نه وکړو من کې دا مثال ولې جوړ نه کړو چې لکه من استعمالي کې په زیاده ما باندې مجازن دای بنا ان علی دی وجه دی بنا کول مصنف نه په هغه عبارت باندې ذکرت انا زخت والبرت کی ولم يتعرض لمثل ذلك في من ماده تعرض نو کولو پیش قدمینه وکلات لمثل ذلك د ما به معنا من پوشان مثال د پارا چې داسې کړي وي فی من په من کې چې من کې داسې کړه داسې کار ولې نه وکړو بنا ان علی یا حواله علامه مصنف حواله ورکړه علامه په هغه سبانه ذکرت چې تر شوی ده ذکرت چې هغه ذکر کړی شوی ده ذکر کړی شوی کنه کوم ځای کې ذکر شوی شاباش کوم ځای کې وو او كان لقام خميس يرغلو كان وهكذا لو شرح يرغلو فمنهم من يمشي على بطنه ذكرت بنا باغبان ذکر شوی دا او بیا پکار هو کنه ویل قلته دا زي موجود بیان کړه ذکر شوی دا او باغ ما حواله وکړه او به موجوده لقلته قلت د وجه مثال کم ده چې ما په معنی د من په معنی د ما چې استعمالي دا کم دي قرآن کریم کې سبق شوی کنه فمنهم من يمشي على بطن شبس ويدخل في صفات من يعقل ايضا ويدخل في صفات من يعقل ايضا مخکې ویلو چې ما په معنی د من استعماليږي څه مطلب شلو چې ما دا په ذویل عقول کې استعماليږي مجازن دغه ويدخل دغه خبره چې ډایرکټ واسه استعمالي ويدخلوا دا ما داخليږي فی صفات من يعقل ايضا په صفاتو د ذویل عقول باندې امدارنګي څنګه چې ذویل عقول کې استعمال ټیک ده ډایرکټ امدارنګي ذویل عقول د صفاتو بیان چکیږي ذویل عقول په صفاتو کې د من استعمال د ما استعمال سره د ما استعمال په زیاده من باندې سره ټیک ده صفات ذویل عقول وي او ته په استعمال څه وږي ما وږي دا خو ځای خبره ده چې ما په زیاده من ډایرکټ استعماليږي نو صفات خو ځای استعماليږي نه دا وایي چې ما يدخل في صفات من يعقل داخليږي په صفات د من يعقلو کې ذویل عقول کې ايضا هم درګي سره کې ډایرکټ استعماليږي مثال وایا تقول تبوه مخاطبه لپاره د تطبیق دا مثال ممثل سره یعنی د لپاره د تطبیق د مثال قیدی کلیه سره دې معنا ده هم کم ځکه وي واګي کولای شي په نحو کې سر کې چرته کې وي د معنا دغه وي د شو ولې تقول د وای مخاطبه څه وای تقول ته وای مخاطبه ما زید نو څه مطلب زید څوک ده زید خو زید دا ګنده کې څه خبره دي زید صفات غواړو چې زید اوصاف څنګه دي ما زیدون زید اوصاف څنګه دي صفات څنګه دي فجوابه الکریم سوال جواب دشي تب وایي لکه ما زیدون زید څنګه سړی ده څنګه اوصاف دي جواب ملو شي کریمون شریف سړی ده صفات دي کنه دي سوال جا سره وکړه دا ما سره وکړه استعمال شروع کړه شاباش وقال الله تعالى بل مثال وقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم تاسو نکاحونه وکي ما چا سره نکاح کوي نکاح خسر کی کړه خبر ختمه ده کنه او صاحب نبی فانكحوا تاسو نکاحونه وکي ما طاب لكم ما هغه اوصاف والو سره طاب لكم چې تاسو ته پسند وي
اوصاف تاسو ته پسند وي سمانا کوي ای الطیبات لکم الطیبات تاسو نکاحونه وکړي چا سره الطیبات لکم پاکو خزو دا سره چې تاسو لپاره صحیح پاک ښکاري تاسو لپاره پاکي شریف ښکاري او سره نکاح وکړي نو چې ما استعمال شوی دا نو خاص ذوی العقول ده غیر ذوی العقول ده ذوی العقول غیر ذوی العقول ده وای دا وای شاباش وكل للإحاطة على سبيل الإحاطة بل عموم دی الفاظنا عموم دی الفاظ اور معنی دواړو دا څه کنه ما اور من دا دی لفظ او دی معنی دواړو له سره عموم پکې او بدرنګي کلن لفظ کلو دیکھیں عموم الفاظ اور معنی دواړو سره د شاباش وكل للإحاطة على سبيل الأفراد جعل كل فرد كان ليس معه غيره نه دیکھیں لگانو عموم کا رشتہ کل کې لفظ له سره ها لفظ له سره کل عموم نه ده ها لفظ له سره کل کې خصوص ده او واسغه ده او جمع صيغه کې وي ما او من دا دي الفاظ کې نه دي د معنی کې عموم ده پکې او درنګي کولو په اعتبار د معنی سره دي کې سره عموم ده سره بار رضی للإحاطة على سبيل الإفراد للإحاطة كل رضی للإحاطة إحاطة ده پارا سمانا شولا لإحاطة الأفراد افراد ګراولو ده پارا على سبيل الإفراد په طریقې دا ځانتوالی سره ها په طریقې دا ځانتوالی سره چې هر چا باندې مو حکم لګوي ځان لا مثال کې تور باندې دا ټول کلاس والا دا ټول کلاس والا څه مطلب دا ټول کلاس کې دا نه داخل ها څه مطلب چې ټول کلاس تاسو وایي په تور مثال څوک ښکاره کې نشته لري ها څوک نشته لري داسې کې دلی شي چې ډاکټر صاحب وایي ډاکټر صاحب مثال تک ښه جوړېږي ډاکټر صاحب وایي چې څومره طالبان دي دا طالبانو ټولو طالبانو د رابطه طالبانو مې چیس کوم څه کوم چیس کوم ٹھیک ده کنه دا وړه خبره کنه یا داسې بل مثال ها داسې وایي نه نه دا بل مثال دی داسې مثال مثال سيري ټول ستګاتې دي کنه ستګاتې دي ها وای ټولو کلاس را به ول باندې چیس کوم نو څه مطلب دا چې دې مطلب دا شو چې ټول په یو ځای چې اوس کېږي په نه دې مطلب دا دا چې زه به هر یو کس باندې کول معنا دا دا چې په دې باندې تان چیس کوم په دې باندې مو دا کول کلاس کولو چې په استعمال شي دا ځان لا یو فرد جوړ کې به حکم لګي څه معنا شولا کول کلاس نو چیس کوم په دې باندې چیس کوم دینه بجلا کو په دې باندې چیس کوم په دې باندې چیس کوم په دې باندې نو کولو احاطه د افراد د فرضي او په طریقې د افراد سره ټول بزان ځل لګي به حکم لګي خو په یې گئی نه په یې گئی تاسو يجعل كل فرد كان ليس معه غيره وكل احاطه كل لفظ كله احاطه الافراد الفرضي على سبيل الافراد په طریقې د ځان تاول چې هر څوک بزان ته کوي ځان لګي بشابه يجعل كل فرد كان ليس اي جعل كل فرد کلمات كله ګرځوي هر یو فرد تاسو ګرځوي کأن ليس معه غيره گویا لکه سبب څوک سره شتان نه ده هر یو کس باندې ځان ځان حکم لګوي فهذا يسمى عموم المجاز دغه ته اصولو کې نوم ورکړی شوی ده عموم المجاز سره څه ته ویل شي عموم مجاز سره دې نوم د الله چمړه عموم الافراد سره چې دا حکم هر یو فرد عام کوي عموم الافراد شابه وهي تسمى بالاسماء فقط استعمال سره کې دی ولې ولې غوښ دا تعریف شلو دا تعریف شلو معنی شولا دا به استعمال څنګه وي استعمال دغه دا وهي تصحب الاسماء فتعمها کلمات کلو دا بو ملګری کی اسماء سره څه مطلب دا دا بو داخلي کی په اسماء باندې فتعمها څه کوي اسماء کې بو عموم پیدا کوي فتعمها عموم براولي بچا کې اسماء کې وجه دا خبره ولې وکړه وجدا چې لفظ کلو لازم الاضافت نه ده لا
کلمه دا کلو لازم الاضافت نه ده دی اضافت لازم ده بغیر اضافت نه استعمالیږي نه چاته قرینه موجوده بلا خبره ده خدای استعمالیږي اضافت سره او مضاف الیه تسویل دي حرف جوړیږي فعل وی مضاف الیه نه فعل ده او نه حرف ده صرف اور صرف اسم وی ورته شو چا باندې داخلي اسم داخليږي او عموم چا کې پیدا کوي شاباش تدخل على الأسماء فتعمها أي تدخل الأسماء تصحب معنى وكلا أي تدخل الأسماء فتعمها دون الأفعال عموم پیدا کوي باسماو کې نه په افعالو کې لأنها لا خبر تقولوا چې باسماو کې عموم پیدا کوي وجه لأنها لازمة الإضافة ذکر دا كله لازم الإضافة نه والمضاف إليه لا يكون إلا اسم وي مثال راغلتا فإن قال يسري ويلو خوان ويلو يسري ويلو كل امرأة أتزوجها فهي طالق كل امرأة أتزوجها هر هغه ښځه چې سره نکاح وکړه فهي طالق دا به طلاق وي يحنس سړی به حادث کېږي قسم مدي کېږي قسم نه کنه سړی قسم مدي څه مطلب ده طلاق کېږي وو يحنس طلاق کېږي به ښځه په بتزوج كل امرأة وده کولو ده هر ښځه سره چې کومې ښځه سره نکاح کوي دا به طلاق کېږي ځکه د ښځې نوم هغه سره چې هر چې کله ما واده وکړو کله ما ښځه سره نکاح وکړو نو کومه ښځه یې اسم ده کنه کومې ښځه سره چې نکاح کوي ښځه به طلاق کېږي ښځه به بو طلاق کېږي ځکه عموم پوشاک پیدا کوي اسماء کې باندې شاباش يحنس بتزوج كل امرأة ولا يقع طلاق ولا امرأة واحدة مرتين دا یو دغه اعتراض کوي یا د موقع وضاحت کوي هغه دا چې وی ښځه سره چې یو ور طلاق شرکه دوباره سره نکاح وکړو به دوباره باندې طلاق کېږي وجه مسویل دي چې دا داخلي کې په اسماء باندې عموم په اسماء کې پیدا کوي عموم په یو ور ښځه چې ودرسي نو ښځه طلاق کېږي چې نکاح کې راځي او به گئی دا عموم اسماء کې شولو او که یو ښځه یو ور طلاق شوله به د نکاح کې رااله دا به طلاق کوي نه به طلاق کېږي وجه کته دویم ور ښځه طلاق کوي تب عموم په افعالو کې معنی څه کې معنی عموم په فعل کې معنی چې یو ښځه سره نکاح کول تبې نکاح کول کې عموم ده په نکاح کې عموم نشته ده ښځه کې عموم ده جی کومه ښځه چې راځي په ښځه کې عموم ده کومه ښځه راځي او طلاق کېږي نکاح ده او چې دوباره ښځه راځي تبه طلاق کېږي وجه دوباره طلاق کولې به ال کېږي کا عموم بچا کې وي او فعل نکاح کې وي فعل نکاح کې عموم نشته ده فعل نکاح کې عموم په اسماء کې ده دا کدا وجه ده یو ښځه دوباره او طلاق ده طلاق نه وي تبه طلاق کېږي شاباش وایي بس ولا يقع الطلاق ولا امرأة واحدة مرتين طلاق نو کېږي په یوې ښځه باندې مرتين دوه واري وجه دا عموم په اسماء کې ده افعال کې شاباش ولما كانت كلمة كل لعموم مدخولها تاخذ خبره وکړه چې کلمه دا کلو چا په داخل چې عموم پیدا کوي څو دا اسماء دي دا کله کنه نه پوهیږئ ولما كانت كلمة كل کله چې کلمه دا کلو وا څه ده پاره لعموم مدخولها خپل مدخول عموم نه پر چې عموم را وستلو څو غرسي په عموم نه ولي کنه رضا اوس کې فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده متى دوغري وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه إلى آخره تاوي چې چا باندې داخلي عموم پیدا کوي ابو سوبي اسم وي په دې خو شولې راځي ونکره داخله شولا نکره وا نکره جمع وا یا نکره واحده وا نکره جمع وا یا نکره واحده وا او معرفه چې جمع وي درې شول نکره چې جمع وا او کا واحده وا نکره اسم جنس ویل شي ډېر افراد وي کيو وي د افراد ډېر وي او جمع یې خاصي جمع ده افراد ډېر دي او معرفه چې جمع وي افراد شته کنيشته دي یک نو واخله تبدیل مال نهایت پر افراد لري او وی گئی د دوه صورتونو کې نکره وسه کار کوي دا غلط شمه ده کولو چې داخله شي په څه پیدا کوي عموم د افرادو پیدا کوي څومره عموم چې څومره افراد چې پرتاو په معرفت په جمع معرفي کې ټول مراد شي او څومره افراد چې پرتاو په جمع نه کېږي اب مراد شي او څومره افراد پرتاو په واحد نه کېږي وکنه وګي اسم جنس کنه واحد نه کېږي څومره افراد پرتاو ټول افراد جمع
اسلام وکړو جی او کا کلو داخل شو په معرفي باندې خو معرفه مفرده وا ولې جوان عبارت د ماته عبارت شارټ کړ څنګه دا کا معرفه واحده وا معرفه واحده وا معرفه چې واحده یوسف افراد پکې مراد دي یو سو مرادي پکې یو مراد وي کنه او تا خبره چا کړی دا خبره د عموم کړی دا چې عموم د افراد برولي مفرد معرفي کې څه عموم نه ولي او یا مفرد معرفي کې عموم نه ولي اجزاء ولا چا ولې اجزاء کېدل شي کنه چې اجزاء کېدل شي عموم د اجزاء په مراد شي اسلام وکړو کله چې کولو تاسو چې مدخول بچا باندې داخل شي اسم باندې داخليږي هغه عموم پیدا کوي نو اسم خو مختلف کېدل شي نکران کېدل شي معرفان کېدل شي نو معرفات چې جمع وي او نکرات چې واحد وي او کا جمع وي صبر ولي ضرور صورتونه کې به عموم دا افراد ولي افراد وګړي عموم ولي پکې او کا معرفه واحده وا صبر ولي اجزاء ولي او عموم د اجزاء راوستل یا عموم د افراد راوستل غیر د خپل افراد دي چا ولي کلمات کلو ولي کلمات کلو عموم د افراد راولي دای مدلول د دای معنا د لغتن لغت کې دا او عموم د اجزاء چې راولي دای د دې معنا د مدلول د عرفن شو عرفن اور عرف عرف دې معنی دا چې عموم د اجزاء راولي اسلام وکړه ها اجزاء دا کله مخکې دا مثال ویلې هو کنه کلی د پر افراد وي کلی د پر افراد وي لسوي شلوي انسان د ډېر افراد لري او یو کل وي هغه د پر اجزاء وي نو طلاق مثال یو د اسم شو کل د پر مضاف الیه موقع کله طلاق نو طلاق کې افراد شته یو طلاق الطلقه یو طلاق ده کنه او هغه پکې شته دي اجزاء ممکن دي بغیر چې مثال کے طور باندې طلاق 15 اجزاء دي په تور مثال وایو 15 اجزاء دي نو تاسو وایي کل تطریقه دي کل تطریقه دي یا کل تطریقه ته اعلان سره استعمال کې معرفه استعمال سمانا ده دی یو طلاق کل اجزاء یو طلاق کل اجزاء هم نه واسطه کړه شاباش وایي فإن دخلت على المنكر وا تفسیریه ده مثال درکوي فإن دخلت على المنكر چې کلمات کلو داخله شي على المنكر په نکره باندې ولا د نو لیکي واحد اور جمع او واحد اور جمع خبر ته کې لیکل نه راوځي په کارو خو لیکل نه نه چې معرفه چی سوي جمع وي على منکر نه غری باندې څکار وکوي او جبت عموم افراده دا واجبي عموم د افرادو ټول افراد وو ګیروي شاباش ها عموم د افراد ولي لانه مدلولها لغه لانها ذکر عموم د افرادو عموم د افرادو کېدل مدلولها دا مدلول او معنا د کلمه د کلو د لغتن جهت د لغتنا او بل وان دخلت على المعرف چې داخل شي په شابه دا ټول کې واحد څه ته ولي کوي واحد وان دخلت على المعرف چې داخل شي په معرفي باندې معرفي واحد باندې او جبت عموم اجزائي دا واجبي عموم نه اجزاء برولي عموم د اجزاء څنګه ولي لانه مدلولها عرفا عموم د اجزاء دا مدلول او معنا د کلو د عرفا جهاد چانا عرف نشابه ولهذا دغه وجنا سوجنا چې په نکره باندې عموم د افراد راولي او په معرفي واحد باندې عموم د اجزاء راولي عموم د اجزاء راولي لو قال فیصلی ویلو څه ویلو خاصه لګیدا انت طالق كل تدلیقه تب طلاق په کل طلاقون سره تطلیقه واحد ده نکره ده طلاق کل انت طالق كل تطلیقه تب کل طلاق سره طلاق کل طلاق سره نکره ده تسویل نکره افراد شک نشته د اسم جنس ده یو دوا د ټول طلاقونه ده افراد دي جدي یقو ثلاثه سو هذا مدري وقت څنګه عموم د افراد ورولي په نکره باندې شابه وان قال كسري ويلو كل دزويلو انت طالق كل التطليقات الاسلام سے استعمال کی معرفہ انت طالق كل التطليقات يقع واحده دی یو طلاق کل اجزاء سره طلاق کوي خو یو طلاق شلو کنه چې کل اجزاء اول په طلاق جوړ شو کنه شاباش حتى فرقوا من دلالو چې داخل شي په نکری باندې عموم د افراد راولي او که داخل شي په معرفي باندې عموم د اجزاء راولي حتی تمام کی مثال جو ورکلو ان طالقون والے مینز کی دای برت مولا جوانو مثال مولا جوان ورکلو بعدين
اگه مثال نور کرے ماتی مثال دغه حتی نتیجه دغه مثال دغه حتی مثال دغه نتیجه دغه جزئیه دغه فرقوا بین قولهم فقهاو او اصولین فرق کړی دا بین قولهم او دی خپل قول ترمنځ خپل قول ترمنځ څنګه قول دا قول دغه كل رمان معقول كل رمان ویلش اناتا كل رمان معقول یو وكل الرمان معقول یو معرفت بل نه کرا دا دای ویل دي دغه فرق کړی دا فرق څنګه کړی دا بصدق والکذب نامه تنده بصدق والکذب او اختیار په دروغ سره وی كل رمان معقول دا مثال او دا كل رمان معقول کې حکم لګول فرق کړی دا بصدق والکذب چې یو ټیک دا بل دروغ دی کوم ټیک دا اول ټیک دا اي بصدق الاول اول ټیک دا ول ټیک دا شاباش نکرا دا تر ولي عموم دا افراد معنا شلا كل رمان معقول دی انار هر یو انار خړل شي او بل بیان وكل الرمان معقول دی انار هر جز خړل شي ٹھیک ده وكل الرمان دی انار هر جز معقول خړل شي ٹھیک ده پوسټه کې خوري نه خوري ډاکټر صاحب دا چې تاسو شتادي چې نو ورته دي د انار په پوسټه کې نه دا څه کې استعمالي څه کې اچي څه کې اچي نرسوي ها څه جوړي ده ها څه جوړي ده کوا ها بصدق الاول وكذب الثاني وصدق د اول سره وكذب د دویم سره دویم دروغ دي چې انا حجوز خورل چې نه حجوز نشي خورل کوستا کې څوک نه خوري اگر چې دا کوي جوړي وایا هو شو مزويلا لأن المعنى الأولي معنى الأول مثال سمعنا شولا كل فرد من الرومان هر يو فرد أفراد الرومان مما هو أنارنا انار او افرادنا يسلخ جغا صلاحيت لري ايو کالا اوخر لشي او صالح خبر ٹھیک ده ومعنى ثاني معنى دویم مثال كل اجزاء الروماني الرومان كل اجزاء مما ده هغه شيانونه یو کلو چا خړل شي وهو كذب لا دروغ انا كل اجزاء شي خړل وجه لان القشره لا يوكل قط لکه قشره اپوستکه انار لا يوكل قط دا خورل نشي بالکلیه تاسو وګورئ شابه وایي واذا اوصلت بما او واذا وصلت اي خبر پڑھو بنا کدل لګولې یا واذا وصلت بما او کدا وایي مولوی صاحب نامه د عزت کما د سټی کوم خیر دا باندې فار نه دا پټی کولې شم واذا وصلت بما اے مخاطبہ کتا میلاو کلو کلمات کلو بما کتا مکس کلا کتا ولګولا بما چا سره ما مصدری سره سره ولګولا تا ویلو چې کلمات کلو دا داخلي کې پوښا باندې اسماء داخلي کې کنه اوس مخاطبه ګورو واذا وصلت بما اے مخاطبہ کتا ټچ کلو کتا ولګولا کلو بما ما مصدری سره وبه گئی اول معنی شو وایذا وصلت بما کله چې کلمه دا کلو ولګي بما چا سره ما نو لګي بما ما مصدریه سره سب کیږي او جبت عموم الافعال هغه مخکې ولې داخلي کنه مو وایو چې داخلي په اسماء باندې او چې کله کلو سره ما ولګي بیا په افعال داخلي کنه داخلي او الاسماء داخلي کی چې ما مصدریه ولګيږي نو ورسته کوم جمله فعلیه طویل مصدر کیدای شي کنه شي کیدای شي په طویل مصدر شي مضاف الیه واقع کیږي او اسم فعل شو باندې بلکې څه شلو اسم شلو سمانا شلا چې کله کلمه ده کلو سره ما ولې مصدریه ولګيږي بیا افعال داخلي او چې په افعال داخلي کې افعال کې عموم پیدا کوي نظام وکړه څو پیدا کوي پکې عموم پیدا کوي نو اول خبر هغه کړی و چې کله سره ما ولګي بیا کل نشي باندې بیا شي کل ما کل ما شي بیا عموم افعال راولي عموم دا افعال راولي بیا فعل د نکاح مراد په توګه مثال وایم فعل دا نکاح یا فعل دا او فعل د نکاح مراد په طلاق مسله کې وکړه دي نکاح مسله شابه وایم
وإذا وصلت بالماء اوجبت عموم الافعال دا وجبوي عموم د افعال صورت د بیان څنګه پیدا کی مثال وایا بوله جوان د ها متن نه ده بأن يقول سره وای سبوي كلما تزوجت امرأة کله چې ما نکاح وکړو كلما تزوجت امرأة تزوجت جمله فعلیه نه ده ولا بدك شويه كده كما مصدريه بكشتا ده كلما تزوجت امرأة فهي طالق کله چې ما یو خسر نکاح وکړو فهي طالق تب طلاق گئی معنا شولا كل وقت اتزوج امرأة كم وقت چې ما نکاح وکړو خسر فهي طالق تب طلاق گئی فهو قصدا يقع على عموم التزويجات كم وقت کی په عموم ده نکاحونو کوي په عموم ده نکاح تو یو خسر دوباره نکاح کوي نشي کولای دوباره بیا طلاق کی عموم ده افعال راغله کنه او به گئی ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا دا متن دا چې کتابونو کې نه متن ولګوي ويثبت عموم الاسماء تاويل چې ما سره ولګيږي عموم د افعال ورولي ٹھیک ده راولي او یو ټکی بلشتہ پکې ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا عموم د اسماء او ضمن د افعال کې عموم د افعال کې عموم د اسماء ثابت وي ويثبت عموم الاسماء ثابت دي کې عموم د اسماء چا کې فيه وكلما کې ضمنا سو ضمنا ډایرکټ خو نشته ډایرکټ خو افعال دي جمله فعلیه ده او اسماء ورز وجه دغه ده چې ته په فعل باندې عمل کوي نو اسم چې نه عمل کیږي وکه په اسم باندې لګي نو اسم باندې ضمنا ثابت شولو اسم عموم باندې ضمنا ثابت شولو او عموم ده افعال کې شابه زویا لأن عموم التزوج عموم د نکاحونو فعل د نکاح لا يكون الا بعموم النساء چا سره وي عموم د خلکو سره وي فيحنس بكل تزوج سره به حارس کیږي او هر وعده کول سره هر واري نکاح کول سره سواء تزوج امراه مرارا برابر خبره چې وی خسره بار باندې کوله کوي بیا مت دغه کیږي او تزوج امراه بعد امراه یا وی خزینه بل سره سي روانوي بیا مت دغه کیږي او به گئی نو دغه عموم د افعال او قصدان دالو او عموم د اسماء بکی ضمن دالو سره چې ما کې کلمات کله کې عموم د اسماء حقیقتا ده عموم د اسماء حقیقتا ده قصدان ده او عموم د افعال بکی التوخو ضمنا بقدر ضرورت بقدر تمام خبر راشي ده چې دا خاصه دوباره وای تا تعالی کنه کړه تاسو عموم د افعال مطابق کړی وکنه ولدا موږ نکاح ضرورت د کلام د کول ضرورت پوره شوی د یوې خځې باندې یو ورته کې دوسرا وایي نو کلمات کله کې عموم د اسماء او قصدان ده او عموم د افعال پکې ضمنن ده درنګي کلمات کله کې چې ما وزریا به ولګيږي عموم د افعال او قصدان ده او عموم د اسماء ضمنن ده كعموم الافعال في كلنا لکه عموم د افعال ده دا ټکی وایم كعموم الافعال في كل كعموم الافعال ثابت او ضمنن په كلون کې اي كما ان عموم الافعال يثبت في لفظ كل ضمنن بعموم الاسماء عموم الاسماء دا وجنا چې عموم الاسماء قصدن او دا په ضمنن وو بعكس كلمات كلما قلت هر چې کلمات الجميده دا بل عموم لفظ ده د عموم ده د عام الفاظونه ان شاء الله غزن دیوا دې سره به مستقیم دوه ठीक है आसान है जी